پېښور زلمی ځان سره یو بل کلاړي هم واغشتو د استرالیا آلراونډر دینیل سیمز چې کوم دی دا پېښور زلمی ځان سره ساين کړی دی د نوین الحق سره هم ډیر مرګري پوښتنه کوي چې نوین الحق خورا نه غوو چونکې ما په یو ویلاګ هم جوړ کړی واغه ویلاګ کې خو ما ویلو چې لا 100% کنفرم نه ده خو نوین الحق ولی پېښور زلمی تر نه غو په دې ویډیو کې په دینیل سیمز باندې هم خبره کو د استرالیا آلراونډر او په نوین الحق باندې هم خبره کو چې نوین الحق تر اوسه پورې ولی پی اس ال ته نه دراغله او تر اوسه پورې ولی هغه پېښور زلمی ټیم نه دی ژوند کړي نوین الحق باندې په اند کې خبره کوي خو هغه نه مخ کې پېښور زلمی ځان سره یو بل آلراونډر هم ساين کړی دی دینیل سیمز چې کوم دی د استرالیا آلراونډر کې لاړی دی چې د استرالیا د لپاره 10 ټي20 میچز هم کړی دي او دا د لیګ کرکټ یو بیسټ بالر دی انټرنیشنل کې خو دا سه خاص پرفارمنس نشته خو په لیګ کې په بګ بیش کې یا نورو لیګونو کې کچری دی سلیکټ شوی دی نو د پرفارمنسز ور کړی دي جی ډینیل سیمز 10 میچونه کړی د استرالیا د طرفي په 10 میچونو کې 106 رنزونه او 9 وکټ دی اشتلی دي د آلراونډر دی جی بیټینګ هم کول شي بالینګ هم کول شي خو په لیګ کرکټ کې د امپریشن په لیګ کرکټ کې د انرژي په لیګ کرکټ کې د بیټینګ سټایل او بالینګ سټایل هغه چینج دی د هر کلاړي په انټرنیشنل کرکټ کې بدل طرز کرکټ وي او چې کله لیګ کرکټ ته شنو ډیر کلاړيان به تاسو کتلی وي چې په لیګ کې ډیر ښه پرفارمنس ورکړي خو چې کله په انټرنیشنل کې ټیم کې سلیکټ شي نو به هغه رنګ پرفارمنس نه وي نو دا رنګ ډینیل سیمز څخه کوم دی د هم استرالیا د پرلس ټي20 میچونه کړی دي خو پاره کې داسې متاثر کن پرفارمنس نه دی ورکړي خو په لیګ کرکټ کې ډینیل سیمز زبردست پرفارمنسز ورکړي دي په بیگ بیش کې هم او نور هم لیګ کرکټونو کې کاونټي کرکټ کې هم ډینیل سیمز ښه پرفارمنس ورکړي دي نو د کاونټي او د لیګ کرکټ په پرفارمنس باندې د پېښور زلمی ځان سره ساين کړی دی خانن چې کوم د پېښور زلمی د میچ ته کې د چې هغه کې د پلینګ 11 کې مراشي ولادیو کې چې ښه پرفارمنس ورکړي خو د پېښور زلمی او بیسټ پلینګ 11 الریډي جوړ دی خو اوس کوم خبرو کو په نوین الحق باندې بوس ډیټیل سره خبرو کو چې ډیر د نوین الحق فینز وای چې د پېښور زلمی ته تر اوسه پورې ولې رانه و پېښور زلمی تر اوسه پورې ولې نوین الحق ځان ته نه دروسته دی کې دا چا غلطی ده نو نوین الحق الریډي پېښور زلمی ځان سره ساين کړی دی خو نوین الحق ته ان او سی لانه ده ملاو نو ابجیکشن سرټیفیکیټ چې ول ویل شي کم چې بر افغانستان د بورډ طرف نوین الحق ته ملاویږي نو دا ان او سی په وجه باندې نوین الحق لیټ ته نن د پېښور زلمی میچ ته کچرینه نمرانو غونن پېښور زلمی د میچ ګټل انتهایی ضروری دي نو بیا نوین الحق مشکل ده شراشي نو پېښور زلمی ته نوین الحق راتلونکو کچره پلی آف ته کوالیفای شو خو نوین الحق په پلینګ 11 کې بیا کرام غونو چې دی ول زی ورکای کنه په میچ کې چانس ورکای کنه صرف په بنچ باندې بناستي ډریسینګ روم کې بناستي چانس په ولا ملاوي کنه دا بیا پته لګي خو نو ابجیکشن سرټیفیکیټ په وجه باندې نوین الحق تر اوسه پوری پی اس ال د لپاره اویلیبل شوی نه دی نوین الحق کې لاړی دی خو د افغانستان نه طرف دی اوس هم د ټي20 ټیم کې دی د ون ډے او ټیسټ نه د ریټایرمنټ اعلان کړی د ټي20 په سکواډ کې د ټي20 په کانټریکټ کې د افغانستان سره دی نو په دې وجه باندې بده افغانستان کرکټ بورډ نه ان او سی راخلی د نورو لیګونو کې شرکت کولو د لپاره نو دا د نوین الحق او ډینیل سیمز حواله سره اپډیټ سودي حواله سره لري کمنټ لازمي وکړئ